بسم الله الرحمن الرحيم. وعطف البيان وخور سره نشته کنه تابع شامل لجميع التوابع غير صفة احترز به عن الصفة يوزح متبوعه احترز به عن البدل والعطف بالحرف والتأكيد ولا يلزم من ذلك أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه. خجی توابع و بباس کی شپگم بحث تے لکه اول باس کی مطلقی تابع تعریب کړو داغی حکم بیان کړو او به دویم کې عطف دویم کې د نعت او دریم کې به د عطف بالحرف او څلورم کې د تاکید پنځم کې د بدل. شپږم باس ته اول برته عطف بیان تعریف کړي او دویم د عطف بیان او د بدل ترمنځ فرق راته بیانوي. دغه دوه خبرې صاحب د کافیه بیان کړي. علامه جامی د یو مثال کما قصه د غیم ذکر کړي دا او به څنګه ترکیب هم کړي راځي انتهایی اسانه ده خبره. تعریف درې اجزا لري. هغه تابع ته ویل کېږي یو جز غیر صفت بنوي دو جزء یوضح مطبوعه خپل مطبوع واضحوي درې جزء دای تعریف کړي. هغه تابع ته ویل کېږي چې صفت نعت بنوي کوم چې مخکې بیان شوی یعنی پاغه معنی به دلالت نه کوي کوم چې مطبوع کړه او وضاحت د مطبوع به کوي. څو اجزا شو؟ درې. تابعون د جنس ته ټولو ته شامل دی او غیر صفت د سرت نعت بار کو صفت او یوضح مطبوعه د سرت بدل بار کو ځکه وضاحت د مطبوع نه کوي بلکې د خپل مقصود وي. عطف بالحرف بار کو اغم مقصود وی خپل سره د مضمون تاکید هم بار کو. ووري عطف البيان تابعون دا لفظ تابعون چې جنس د شامل لجميع التوابع شامل لټول توابع وتا غیر صفت بنوي احترز به صاحب د کافی بدیقیت سره احتراز کو ان صفت د صفتنا یوزح مطبوعه وضاحت بد خپل مطبوع کوي احتراز به عن البدل احتراز وکړو بده قید باندې د بدلنا ځکه غد خپل مطبوع وضاحت نه کوي. والعطف بالحرف نه وکړلو تاکید نه وکړو پدغه کې یوم د خپل مطبوع وضاحت نه کوي. لکه بر وګورئ دلته وی دا هغه تابع ته ویل کېږي چې د خپل مطبوع وضاحت کوي. د دې نه ظاهري داسې معلومیږي چې دا تابع بزیت واضح د مطبوعنا ځکه څوک چې وضاحت د چا کوي کنه نو دغه څوک چې وضاحت کوي دا زیت واضح وي دغه چانه د چا چې وضاحت کوي. نو ظاهره داسې معلومیږي چې تابع با عطف بیان با مبین با زیت واضح وي د مطبوع او د مبین. تاسو پیږئ حالانکه ګڼ مثالونه درخم چاہی که با مطبوع زیت واضح ایده تابعنا لکه مثال قال السبويه عمرو سبويه ویلی دی نو دای کونیت دی مطبوع او عمر نوم دی تابع حالانکه تابع غیر واضح دی د سبويه نه سبويه زیت واضح دی. پوه نه شولې به ظاهره کې داسې معلومیږي چونکه تابع وضاحت کوي نو دا وضعیت واضح وي د مطبوعنا. حالانکه ګڼ مثالونه داسې دي چې هلته تابع چې مطبوع دا زیت واضح وي د تابع د عطف بیان نه. نو علامه جامی جواب کوي به د دې ترکیب نه ظاهره کې داسې معلومیږي صحیح د خدا سي نه ده چې خامخا د تابع زیت واضح وي بلکې تابع به دا مقصد ادا کوي چې وضاحت به پیدا کوي که د خپل زیت واضح وو کنو نو که د خپل زیت واضح او مطبوع واضح کو خبره ختمه او که د خپل زیت نو واضحه خو چې د مطبوع سره ملګری شي
نو مطبوع چې مخکې څومره واضح و اوس ورسره د دې د لږ شان وضاحت هم ملګری شو نو په شریکه باندې وضاحت زیات شو که نه شو بس دا کافي ده واورئ ولا يلزم من ذلك لازمیږي نه د دې قید نه چې یوضح مطبوعه ان يكون عطف البيان چې وي عطف البيان او زحاده د ډیر واضح وي من مطبوعه نه بل ينبغي بلکې دا مناسبه ده او کافي ده اي يحصل چې حاصل شي من اجتماعهما د دوړو د اجتماع نه ایضاح وضاحت داسې وضاحت لم يحصل چې نوي حاصل من احدهما على الانفراد ځان لا فيصح ان يكون الاول ندام سيد چې وي دي اول مطبوعه او زحاده د زیات واضح وي من الثاني د ثاني نه دام سيد مثالي اقسم بالله ابو حفص عمر دلتا ابو حفص مبین دی مطبوع دی عمرو داغي بیان کړی دی دا عطف بیان او مبین دی قسم خوړلې په الله باندې ابو حفص چا څوک دی عمرو تاسو پیږئ اصل کې یو باندې چې راغلی او دغه قصې ذکر کړی دا حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نے اوخه وغختله ورته وی ما سره کوم اوخه ده کمزوري ده شای مخوک ده او کمزوري هم ده خپیم خرابې دي نو ته ماله یو اوخه راکړه چې زه به د خپل سازو سامان ویسمه هغه به ګمان دا وکړو چې دا دروغ وي نو ولور یې نه کړله بس هغه خپل په دغه کمزوري اوخه باندې سامان بار کو روان شو دا اشعار ځان سره ویل اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر اغفر له اللهم ان كان فجر سكون سره وي اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر اغفر له اللهم ان كان فجر الشعر مفهوم دا ابو حفص عمر قسم خوړلې دي څه شو چې زما دا اوخه چې دا کمزوري نه ده او یا الله تور ته مغفرت وکي که چری په دې خبره کې ګناګار شوی عمر رضی الله عنه مخ ته روان او دا اشعار ته اوریدل او دبه دا خبرې کول هغه ویل اللهم صدق یا الله رښتون کې معنا زه دا اوخه وس ګورم کله دا اوخه رښتیم دغه شانی څنګه چې دا وایي یا الله د سې چې بل ورکم او دا ګیله ختم شي نه مې ولا بل اوخه ورکړه لکه تاسو پوه شئ قصه باندې او ته وګورئ اقسم بالله ابو حفص عمر فابو حفص كنية امير المؤمنين دا كنية د امير المؤمنين عمر بن الخطاب دی رضی الله تعالی عنہ دا ډیر لوی سړی تیر شوی ان دی لوی صحابي تیر شوی تاسو ټول پیژنئ دویمه مرتبه کیو او به د زی حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه مولا شیخ الحدیث او مفتی ارڅو مې دا غزیو سالم نومیو هغه به د خپل وخت لوی عالمو نو دی خپل قرآنی کې بچی نه وچلولې بس ته علم پاتې شو ځکه علم شوقي علماء فرمایي څوک چې د علم شوق کوي الله به بچو کې علما پیدا کوي د خپل مجلس کې علما راغونډول ټول هر مسله کې اجماع کوا انتهی لوی سړی تیر شوی که انتهی کافر هم تیر نه متاثر دي یو کتاب دی کتاب الاموال د ابو عبید هغه کې د یو قصه ذکر کړي څنګه بچاو عادل ډیر غني قصې دي ایران بشي یو قصه ګوري برحال ټیم پیوړي ورکی کوي بل قصه د سالم هغه موږ د پاره ډیره بهتره ده عبد الله بن عمر رضی الله عنه د زوی ده یو ورځ کعبه کې طواف کول بیت الله نګر چا پیرا نو دې کې ولدا مروان زیراله عبد الحکم ابن مروان حکم ابن مروان ورته وی کڅ ضرورت دی راته وی چې لپاره کما دا ورته وی یار د الله د دربار نه تویګه مودل تتانه وړه مډه بعد خبره ده افسوس دا څه نشم کولای مګر تاسو کې سبق دی خزه وی سیدا هغه عمره کوله حج څه ختم شو بار د په انتظار د چې کله طواف ختم کو بارو وتلو الته تناستو وای اوس خو مطاف نه را بار شولې د کعبه نه اوس خو وای کنه څه ضرورت دي چې لپاره کما نو حضرت سالم ورته وی دا راته وایا
دنیوي ضرورت مې لري کې که اخروي. نو هغه سوچو که اخروي ضرورت به د څه پوره کړم، ځکه دا خو لوی عالم دی، بزرګ دی. وایي داسې کار وکړه دنیوي څه ضرورت دی یا راته ووایه چې له پوره کړم. هغه جواب ته وکړي سونی کې لیکنے کے قابل جواب یې ورته ورکړی. ورته وایي دنیوي ضرورت چې چا دنیا پیدا کړې تر اوسه مې د هغه نه دی غوښتې، تا نه به څه وغواړم، زه خپل کار کوه. تاسو پوهېږئ که نه دا چا ټوله دنیا چې چا پیدا کړې هغه نه مې موسه پورې دنیوي ضرورت نه دی غوښتی، او ته ما ته وایې چې ما نه ضرورت وغواړه چې له پوره یې کړم. بهرحال سبق راته پکې دا دی هر څه لیکل شوي دي ښه، اما اوس ستا رزق ټول لیکل شوی. حدیث کې راځي یو سړی تر هغې نه مري تر څو چې خپل رزق نه یې پوره کړی، داسې پسې رزق ورپسې داسې لکه سړي پسې چې خپل مرګ ورپسې، مرګ نه څو خلاصېدی شي رزق نه هم نه خلاصېږي، بهرحال به د رسي. نو به ګناه چې کې به د رزق کمیږي. سوال کې د خپل مخ کاسه خلکو ته ورانه کې او څوک مالدار ویني ته به دې ورته ګډ وړي، بهی ستا رزق خو برابر دی، نشي له بوزې ته ولی نشي، ولې خپل عزت خرابې. ستا رزق به هر حال تا ته درسي، چې درسي ما او تا ته رارسي، نو ولې خامخا یو سړي ته د خپل د مخ کاسه چې ده که نه دا ورته ورانه کو، عزت خراب کو خپل، نشو ځای ته ولی، دا خو ګناه کوو، په دې خو واده ده کمیږي، اب گناہ کمیږي او موږ کوشش کوو زیاتی کو. نو مستغنی بن کر رہنا ہے، بس څه چې دی الله پاک به موږ ته او تاسو ته به هر حال راکوي. په دې پوهېږئ مدرسه جوړوم سوالونه کې کله به یو ځای جومات کې ګرځي کله به بر، دا هم ټیک نه دي، خو مې جوړوه که نه ته دومره الله درنه په قبر کې یا په قیامت کې تپوس کې مدرسه دې ولې نه وه جوړه کړې. او که چا وایي څوک وایي ما جوړه کړې ده خو اوس نه چلېږي، ځکه وله سوالونه کومه ټیم په ټیم باندې، اوس سپیکرو کې کله جومات کې را پاڅېږه کله یو سړي پسې ورځه کله بل له، دا هم ښه نه کې. مولا علی قاري رحمه الله یو رساله لیکلې ده که شاید الله پاک وس درکړو، هغه رسایل دي شپږم جلد کې، ډېر کمال یې کړی، ډېر عجیبه خبرې ذکر کړي. همدغه شان اول جلد کې حسن الفتاوی کې یو رساله مفتي رشید احمد صاحب لیکلې، چاته موقع میلاو شول هغه دې لږ وګوري، صیانة العلماء عن ذل الاغنیاء. هغې کې هم دا خبره لیکلې بهی چې مدرسه دې نه چلیږي بند یې که، ګناه څه لکې سوالونه کې بځې بځې ګرځي، کله یو ځای له کله بل ځای له. بهرحال مقصدي خبره پکې دا ده چې مستغنین به مدرسه ده نه چلیږي، بس استادانو تنخواګانې نشته، ګرځئ قلارې خپلې مزې کوئ، سبق نه وایئ مه راځئ، مدرسه به بنده وکړو، که نه مدرسه نه بندوئ راځئ تنخوا منخوا نشته، ګرځه پسې ما الله پاک به له پوره کوي. کوم ځای ته ورسېدلو نو واورئ بیا د دقې واقعات هم که واورېدل نو ایران به شی ورته څنګه سړی تېر شوی، ډېر زبردست سړی تېر شوی و. واقع دا لیکلي عمر بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه لوی صحابي دی، ګڼ احادیث یو حضرت ابو هریره ته یاد او یو ده ته یاد. خدا وایي چې ما ته د حضرت ابو هریره نه هم زیات یاد، خو دلته ګورنر شو، چې ګورنر شو سیاست ته لاړې نو بس درس پاتې شو علم ته نه خور نه شو، حضرت ابو هریره رضی الله عنه علم ته ولګېدو، نو ټول نه زیات احادیث اوس د هغه نه نقل دي. تاسو هر کتاب کې ګورئ ان ابي هريره ان ابي هريره ټول به هغه راځي، د ټولو نه ډېره دوا د خلکو د زړونو نه حضرت ابو هريره ته وځي، معلومیږي سیاست میاست یې پرېږدي دلته راشي. حضرت عمر فرمان جاری کړی چا نری کپړې د مالدارو کپړې واچولې که نه نو هغه ته به سزا ورکوو. هغه کس چې حکومتي منصب باندې فایز دی هغه هم که ګورنر دی او که هر څوک دی او که زه یم، نو خبر شو چې هلکه مصر کې شام کې سړی ګورنر چې دی نری کپړې یې اچولي دي مالدارو خلکو والا، نو بس خپل کمانډر ته یې ویل وځه پسې سړي پسې ورشه ووره رښتیا دا کار کړی چې ورلې وړې اخکل ګورنرو خو کپړې یې رښتیا نری اچولې وي، د لاس نه ونیو وایي راپات سوي څه کې وایي سړی غوښتی مدینې ته، یاره دا لاس خو وینځم دا نه هلته به وینځي، بس ما ته دا نه دي ویلي چې لاس وینځلو ته یې پرېږده، راځه ګورنر دی ښه را روان یې کړو مدینه کې به شپږ میاشتې د بیت المال چیلۍ ګډې وڅرولې، تا ولې دا کار کړی داسې سړی تېر شوی. یو دا عمر و بیا ورپسې بل عمر رالی عمر ابن عبدالعزیز، که هغه واقعات هم واورېدل ایران د ایران به پاتې شي. هلته کتاب الاموال کې د دو قسم لیکلي دي عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله، اصل کې چونکې معاشیاتو باندې د اکنامکس چې ورته موږ وایو هغې پکې لیکلي نو قصې د دې ذکر کړي. بیا ورپسې راځه ملا عمر رالی او بیا پسې موږ رالو، نو موږ خپلې مدرسې له دارالابطال نوم کې اخیستلو جامع عمر،
ځکه کوم نمونه مخکې کسان تیر شوي وګورئ ابو حفص کنیت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دا عمر چې عطف بیان دی له د ابو حفص تبارکه وقصته برقصه وورا انه اتى اعرابي یو باندې چراله الى عمر بن الخطاب ته فقال ورتوي ان اهلي بعيد اهل مړي لري ځان راغلی مو اني على ناقه نوز بيون ناقه باندې ما وبراء شای زخمی ده اجفاء او کمزوریم ده نقباء خپیم زخمی دي کمزوري دي واستحمله لنددار چې ده طلب د سواری وکړو د عمر رضی الله تعالی عنہ نه فظن هغه به ګمان کو چې دروغ وي فلم يحمله نو سواری ورنکړه فانطلق العربي روان شو عربي فحمل بعيره سامان بخبل اوخي باندې سور کو ثم استقبل البطحاء مقام طرف باندې روان شو وجعل شروش يقول ويلي وهو يمشي خلف بعيري دخبل بعير شات روانو شيري والاقسم بالله ابو حفص عمر قسم وکړو په الله باندې ابو حفص چې عمر دی ما مسا من نقب ولا دبر چې نه د مسکل زما د غوخه من نقب نه د خپو کمزوروالی ولا دبر او نه شا کمزوري ده اغفر له اللهم ان كان فجر مغفرت ورته وکي یا الله کې شریعه بدی خبره کې د کار کې ګناګار وي او عمر حضرت عمر سے مقبل من اعلى الوادي دا مخامخ را روانو د وادي د بره طرفه فجعل نو حضرت عمر شروع شو اذا قال کله چې د سړي دا ویل اغفر له اللهم ان كان فجر دای چې ویل نو عمر زين هو څه ویل قال اللهم صدق یا الله به خپل خبره کې رښتون کې حتى التقيا تر دې چې دواړه مخامخ شو فاخذ بيده لاس ولوني ولو فقال ورتوي ضع عن راحلتك راكوشا اراکوسکا د خپل راحلینه د سامان فوضاغت راکوسکو کتل چې رښتیا وي کدرو فاذا هي نقباء فاذا هي چې وی کتل ناڅه باغ نقبام و خپیم کمزوري وي اشفام و کمزوري و فحمله على بعيره څنګه پرې خودل څنګه په خپل اسبانی اوخ باندې و تسامان بار کو بلی ورکو وزوید نور د لاري کم سامانو خرچه وغیم ورکړه کپڑے متور کړل وکساو تاسو په شولې مخکې راځي دغه مقصدی خبره د بعض علماء ولکه علامه رضی رایدا و مخکې تیر شوی و چې په بیان او بدل دواړه یو شی دي د خبره تیر شوی وکنه دواړه څه دي نورت کوي صاحب د کافی باغ باندې چې دواړه یو شی نه دي مانوي فرق خود دواړو واضح دي مقصود بالنسبت بدل ویل تبدل ته مقصود بالنسبت مطبوع وي تابع سره وضاحت کوي دا خبر غو تیر شوی لفظي فرق لري راشه زه بداسي تراکیب دروخه مشال تبا عطف بیان کې جوړه یو شان به جوړيږي او که بدل جوړه بل شان به جوړيږي به الفاظ دیگر د سی وایا که بدل جوړه جایز بنوي که عطف بیان جوړه جایز وي تاسو لږ بر وګورئ د مثال اوایو وایو لکه شعر ذکر کړي انا بن الطارق البکری کی بشرن التارکی صفتی صيغه د معرب باللام ده کنه ده الضاربه بشان ده التارکی به بستره البکری دا څه ده کنه به ور بس سره غلې ده بشرین نو مونږ وایو دا بشرین دا عطف بیان ده د البکری د پاره او عطف بیان کې تکراری عامل نه چې څوک په مبین کې وي هغه دغه شان په چا کې وي عطف بیان کې وي الته دا څه نه او کدا بکرین بدل جوړ کو التارک بشرین وما التارک البکری یبس سره دا بشرین د بکرین څه جوړ کو بدل نو موږ ویلو بدل خو په حکم د چا کې د تکرار ده عامل کې ګویا کم عامل په مبدل منه کړي او مقت برار له چا کې بدل کې نو بدل شي التارک البکری التارک بشرین نو التارک بشرن کی مضاف معرب باللام دا صفتی صيغه ده او مضاف الیه ته وګورئ دا معرفه ده کنه ده بشرن نو دا د څه شو لکه الضاربو زیدن او ضارب زیدن ترکیب خو نارواو نو پیږي پی دلته خو دغه فایده نه و د اضافت څه فایده نه و پوه شوي کنه پی الضارب زیدن ترکیب څو نارواو نو کمنګا بشرن بدل جوړ کو د البکرینا نبه بداسي لکه چې دلته ما تاریک دینه د څه وشي التاریک البکریه
التارک البکری التارک بشرین او التارک بشرین څنګه شو الضاربو زیدن بشان نبه خو ناجایز ده او کاتف بیان یې جوړ کو نبه خو حکم د تکرار د عمل کی نه نبه بچوي جایز به وي دوړو کې فرق را لکنه که یو یې جوړه جایز کیږي او قبل جوړه وته وګورئ وفصل فرقه فصل بمعنى فرق دیکھا منطقی فصل نہیں دی من البدل او فصل لدی د بدلنا لفظا من حيث الاحکام اللفظیه بحیثیت د احکام لفظیه و واقع دی بمثل لدی ترکیب کی انا ابن التارک البکری بشرن زوید انا زچما زوید پریخودن کیما یا ګرځون کیما بکری لرا کم بکری کم بشرین دی هغه مې مړ کو سر مې د کټ کو ما غشان مې پرې خوستل نور روان دي فإن قوله دا بشرن چره ان جو العطف بیان کې چره دا وګرځول شي عطف بیان د چا د بارا للبکری د بارا نو بس به جایز ده وان جو الو کو وګرځول شي بدلن بدل منه دا غین نه به نه د جایز ولی لان البدل فی حکم تقریر العامل بدل په حکم د چا کی تقریر عامل کی نو فیکون التقدیر تقدیر بداسی شي انا ابن التارک بشرن التارکی بشرین دا چا پشان شو وهو غیر جائز كما ذكرنا فيما سبق مخک سبق تی منگ دا ذکر کړیو فی الضارب زیدن کې ویلو کنه اخره د شیر بل کړی علیه الطیر ترقبه وقوعا د سحال کې چې پاغه باندې مرغان چو انتظار کولو د مرګ د واقع کېدلو ما بس وګرځول و میوالو مرغانو انتظار کولو چې مړ شي چې ورا شو بس وخت اخرو مرغاونو کې دا کار دی چې ترڅو بل انسان کې حساب باقی وي نو به خو نه راځي نو چې کله دغه شان قسم مخې دراشي نو انتظار دغه د مرګ کوي چې راشي او به تی غوخه ویسي وای دا سیمه وغورځول خپل پهلوانی بیانې دا ټول غول خواري دي کا دا شاعران جی کوم ځای کې دي خجی اوس راځي لک ترکیب وکړو انا مبتدا دا ابنو مضاف دے التارکی مضاف الیہ دا ور سره به مضاف دے او البکری چې دا استخکاری دا مبین دے بشرینی بیان دے مبین سره د خپل بیان نا مضاف الیہ دا التارک شولا او به التارک سره د خپل مضاف الیہ نا او بده کې ضمیر فاعل هغه ټول چې راجمه کی دا به مضاف الیہ د ابنو شولا او به هغه خبر شو د پاره د انای مبتدا تاسو پوهیږئ خو دې بل ترکیب کې تاسو دې بل جز کې ترکیب دغه کې دی علیه الطیر دا علیه الطیر کې دوه احتمال دي یو دا چې دا مفعول ثانی دی د التارک د بارا کچری التارک په من په معنا د مسیر معنی واخلو جعل معنا ورکو نه جعل دوه مفعول غواړي کنه نو یو به البکری بشرین شي چې هغه مضاف الیه هم خو حقیقت کې مفعول به اول له او د علیه الطیر ټوله جمله به څه شي مفعول به ثانی شي او که تارک په معنا د ودع شي پرې خودو په معنا پرې می خودلو نه معنی شي نو به علیه الطیر دا ټوله جمله حال واقع شوه دی د بکری نه بکری مفعول به کنه حقیقت کې نو دا غینه حال له مخکې راځي او اطویرو کچری علیه جاری مجرور متعلق شي تر ثبت پوری او اطویرو ورلا فاعل شي ثبتت اطویرو ورلا فاعل شي نو به ترقبه دا جمله چې کومه ده د اطویرو د لپاره حال له تاسو پوهیږئ او کنا اطویرو مبتدا مؤخر شي او علیه جاری مجرور خبر مقدم شي نو به چې چا پوری علیه متعلق شي کنه ثبت پوری ناغی کی چې کوم ضمیر دی فاعل عقب ذل حال وی او د ترقبه وقوعا باورلا حال وی او د دې بیان د سې کړي وی به د علیه نه حال وی علیه نه معنا د چا پوری متعلق دی هغه نه به حال وی یعنی هغه کی چې کوم متفاعل له هغه نه حالي خجی او به مخکی ترقبه د خوش وقوعا د حال د ترقبو کی چې کوم ضمیر د فاعل له خدا غینا یاد هونه وقوعا چان حال له هو مفعول به نه چې مرغان انتظار کو باغه باندې د سحال کې چې مرګ باغه واقع شي راځي خپل ویم
وعليه الطير الثاني مفعول ای تاریکی وعليه الطير دا دویم مفعول له تاریک د بارا ان جعلنا وکچری من وګرځو دا بمعنى المسير باندې و الا او که په معنا د مسير یو نه ګرځو د وضع په معنی وګرځو نو به فهو حال د بحال شي وقوله ترقبه دا حال من الطير ویلی مو کنه دا کلا ان كان فاعلا کچری طير فاعل شي عليه دا عليه دا متعلقنا پویږي الحمدلله هدي تمويل تاسو يهديكم الله مخي كما دي وإن كان مبتدا أو كذا الطير مبتدا جوړ شي كما دي اچھا فهو حال من الضمير المستكن نبيبا دا ترقبه دا بحال شي دا ضمیر نه چې کم پټ دی فی علیه کی معنا دا چا پورې متعلق دی کنه هغه کې به ضمیر دی او دا وقوعا دا جمع د واقعین دا محال من فاعل ترقبو هذا فاعل ترقبو نه دی منګه ولا کې صحیح ویلو کا ای واقعات حوله دا مرغان د سحال کې چې دا مرغان واقع دي چا پیره ده دی بکری بشرین مترقبة انتظار کوي لانزحاق روحه د وتلو د روح لأن الإنسان چې ما دام به رمق ترڅو چې هغه کې زندگی وي فإن الطير لا تقربه مرغان غتر نزدیکیږي واما الفرق المعنوي را بیان کنو موږ شروع کې ویلو یو مقصود بالنسبت وی بدل او د عطف بیان مقصود بالنسبت نوی سره وضاحت د مطبوع کوي هر چې فرق معنوي دواړو ترمنځ لري فقط تبين فيما سبق دغه بیان شوی مخکې سبق کې والمراد بمثل انا ابن الطارق البکری بشرین د دې ترکیب نه څه مراد دی ادم شو موږ بیان کړی واوري یو دو احتمال بیان یو دا چې دې ترکیب نه هرغه ترکیب مراد دی توجه جی چې صفتی صيغه وی معرب باللام وی الطارق او معرب باللام ته مضاف وی او به هغه معرب باللام کوم چې مضاف الیه ده هغه مبین وی دا غي بیان راغلی په معرفي سره پوه نه شولې صفتی صيغه وی معرب باللام وی مضاف وی چاته معرب باللام معرفي تا ابي دا غي نه بدل راغ عطف بیان راغلی څه په معرفي سره یا خو دا ترکیب مراد ده اورا والمراد بمثل ان ابن الطارق البکری بشر كل ما هرغه ترکیب ده کان عطف بیان چاہی کې عطف بیان چی ما د دې طرف شروع کړی ودا یا غ طرف وای عطف بیان پکې معرفه وی او مبین هم سوي معرفه معرب باللام وی او به مضاف الیه وی د چا د پاره د صفتی صيغه معرب باللام د پاره ته سیدا وای بیان وی د معرب باللام د پاره الذي اضيف الیه چې هغه ته به اضافت شوه د صفت معرفي بالمعرفه باللام دا غ صفت چې خپل معرب باللام دی لکه الضارب الرجل زید د دې په شان شو الضارب الرجل زید نو که بدل جوړ نه صحیح کیږي الضارب زیدین بشي او کاتف بیان جوړ صحیح کیږي ويمكن يراد به ما هو اعم من هذا الباب او ممکن ده چې مراد شي په دې ترکیب سره هغه چې هغه د دې باب نه عام دي سره په بیان ادا مثال چې صفتی صيغه وي معرب باللام ته مضاف وي او هغه مبین وي دا غیب معرفه عطف بیان راغلی د سم وای د دې نه عام کولای شي بیا پکې بدل جایز نه دی عطف بیان جایز دی د دې نه عام کولای شي څنګه اورا نو د دې نه بهر هغه ترکیب مراد وي چې د عطف بیان حکم پکې د بدل ول د حکم نه مخالف وي تاسو وایا چې د عطف بیان حکم پکې بدل ول حکم نه مخالف وي برابر خبره ده کم مبین مضاف الیه وی معرب باللام وی او کنوی عام شو کنه لکه مثال واورا ممکن ده چې مراد شي بده سره هغه ترکیب چې هغه عام ویل دی باب نه کل ما هغه ترکیب خالف حکمه چې مخالف بکی حکم دغه ترکیب کله اذا كان عطف بیان کله چې عطف بیان جوړ شي د چا سره مخالفي حکم هو د دې ترکیب د حکم سره اذا كان بدلا کله چې هغه
بدل وي نو که بدل یې جوړې یو شانو کمی که عطف بیان یې جوړې بل شان وي نو راشه فیتناولو صورت الندا تم شاملیږي اوس ځکه دا قید خو من ختم کو چې صفت صيغه به وي پلان کې به وي موږ دې ترکیب نه کم ترکیب مراد دی چې ترکیب عطف بیان سره والی حکم مخالف وي دا ترکیب سره چې بدل سره والی فإنك تقول يا غلام زيد وزيدا وصورا کدا زيد دا عطف بیان جوړ کی نو به زیدونم ویل شي او زیدنم ویل شي ځکه غلام مفرد معرفه ده غلام منادا ده کنه او منادا مفرد ده او معرفه ده یا حرف ندا سره معرفه شوی ده او منادا مفرد معرفه مبني على ما يرفع باندې کنه ابه چې کله د دې تابع راشي منګل ته ویلو تابع څوکي صفت وی نعت او تاکید وی عطف بیان وی او معطوف بداس حرف سره ممتنع الدخول الیاء علیه نو موږ غیب مبارک ویلو چې په محل باندې حمل جایز دی او په لفظ باندې حمل دلته وګوره یا غلام زیدن لفظ باندې حمل وشو او یا غلام زیدن پچا وشو محل باندې وشو تاسو پیږئ کنه ځکه محل کې خو مفعول به دی بالتنوین ویل شي مرفوعا حملا على اللفظ ومنصوبا حملا على المحل دا کله اذا جعلته عطف بیان وګرځي او ويا غلام زید سره ویل شي زیدو دا کله چې کله دا بدل جوړ کی بدل په حکم د تکرار د عامل کی کنه نو گویا د شو یا غلام او یا زیدو نو مستقل منادا د مستقل منادا چې مفرد معرفه وي به مبني وي علامه يرفعو باندې نو زیدو مبني شيخه بضم تاسو پیګه لکه کنه زر ویلو اذا جعلته کله چې تو وګرځي دی لرا بدل وګرځي والمعنى الاول چې دا اظهر دا اول معنا اظهر دا متبادر الى ذهن هم دغه دا چې ګوره صفتی صيغه دا او مضاف د معرب باللام ته او هغه مبین دی او به بیان راغلی ظاهر دغه دا او دا دویمه معنا چې دا ډیره فایده ورکوي ځکه نوې فایده پکې وراله ثاني افید نوې فایده والا دا هغه دا چې دغه تم شامل شول منادا وغیرہ وتا شامل شو کنه یعنی کدا ترکیب واخلي چې صفتی صيغه بوي او دا سبوي ظاهر هم دغه شانته ځکه مثال هم دغه راوړل او کدا دویم ترکیب والو چې د بدل والا حکم د عطف بیان والا حکم د بدل والا حکم سره مخالف وي نو به د دې فایده زه تر عامه ده کړه تاسو په شولې دا والا